تقریبا شپږ اوته منټې تاسو په خدمت کې حاضر یم د اهل بیت اسمات و طهارات روایاتو کې احادیثو کې دغه ذکر شوی دی ځکه تاسې غواړئ چې تاسې کورو باندې رحمتونه برکتونه نازل شي تاسې کورونه څه نوراني شي که یو قرآن تلاوت وکوئ یو ایمو ذکر وکوئ بقاعده ناصر مکارم شیرازی چې عظیم مجتهد دی کوم کې زنده دی هغه یې څه کومې خونې کې د روایاتو جملې دي چې کومې خونې کې سوره بقره تلاوت وشي هغه کې بیا شیاطین او جنات هلته بیا نشي راتلی و ناصر مکارم شیرازي دی یې څه که څوک غواړي چې هغه سحر جادو د شیاطینو اثرات څه خپل کور نه ختم کي هرې سبې هغه وواري د قرآن مجید آیات الکرسی تلاوت کوي څه کله آیات الکرسی کوم ځای کې تلاوت شي هلته بیا جادو یا اثر نه کوي جنات شیاطین یا هلته بیا راتلی نشي و حدیث کې دا راغلی دي چې معصومین یایي څه نویرو بیوتکم تاسې خپلې خونې نوراني وګرځوئ د اهل بیتو ذکر سره متعدد روایاتو کې دا خبره ذکر شوې دی چې زه خلاصه وکوم چې د اهل بیت اسماتو د طهارات کوم ذکر دی یا د قرآن تلاوت کوم دی د نور دی څه کله اهل بیتو ذکر کیږي د قرآن تلاوت کیږي کوم ځای کې کیږي هغه ځای ورسه نوراني کیږي هلته بیا ظلمتونه تیارې ختم کیږي هلته نورون علی نور نازلیږي اصول کافي کې بقاعده د شپږم مولا دا حدیث موجود دی صحیح سند راغلی دی د مولا صحابي دی معتمد صحابي دی مولا ته اعتماد کوي هغه ته شپږم مولا یایي خپل صحابي ته چې ایمو مجلسونه که تاسې منعقد کوئ نه ډېر زیات ایمو د تذکري مجالس خونو کې منعقد کوئ دا یې خونو خبره معصوم کړي دی مولا ویلي واجه یې څه دی ویلې څه کله کوم ځای کې ایمو ذکر کیږي چې ایمو ذکر نور دی ظاهرتاً کې هغه مکان نه ظلمتونه تیارې او څه ختم کیږي خو ایمو ذکر کې دا تکات دی چې د انسان مکمل وجود یو څه نوراني کیږي هغه ذهني کوم تیارې دي ظلمتونه دي مستقبل کې زندګۍ کې کوم مشکلات دي هغه ظلمتونه دي هغه تیارې دي چې که تاسو دا ټولې تیارې ظاهر نه وخه باطنه پورې باطن نه وخه ظاهره پورې که تاسو غواړئ څه ختمې کوئ تاسو ایمو ذکر سره دغه تیارې دا ظلمتونه ختم کوئ او دویم شي چې زیات تاکید شوی دی خپلو خبرو اندر باندې اختتام یا وکړم شریعت مقدس کې که فکر وکړو څو مقاماتو کې خصوصا تعامل کوله مؤمنانو ته ډیر زیات ثواب لري استحباب ثابت دی کسو که قرآن وکړو قرآن یې دې باندې ډېره زیاته ټینګتیا کړې دی چې ټولو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه غرباو ته مساکینو ته طعام و مړۍ ورکوي دې بې انتها زیات ثواب دی قرآن کې ذکر شته دی ده حده پورې سوره مدثر کې چې کله جهنمیان نه پوښتنه کیږي چې تاسې جهنم ته څه شي راوستی وئ هغوی دا بیان ورته کوي
څه مو لمنځونه نه کول. او دویم ټکی هغوی ته دا دی چې مو دنیا کې ولم نکن نطعم المسکین، مو غریبانو ته مړۍ نه ورکول. غریب ما باندې حق و کلي کې، هغه وږي وه، هغوی ته خوراک طعام ما نه دی ورکړی، ځکه جهنم ته راغلی یم. چونکې هغه انسان باندې بیا واجب دی چې غرباو ته که څوک کلي کې همسایه دی تو باندې واجب دی که هغه وږی دی پکار دی هغه ته خوراک چیکاک ورکړي، ځکه قرآن دا ذکر کړی دی. خو دا د ټول انبیاو سنت دی. پیغمبر حدیث یاره چې خیرکم من اطعم طعام، ټولو کې بهتر تاسو کې هغه دی چې هغه غرباو ته مړۍ ورکوي. مطلقاً مړۍ ورکول غرباو ته مستحب دی، زیات ثواب دی. خو څو مقاماتو باندې شریعت مقدس ډیر تاکید کړی دی چې دغو مقاماتو کې تاسې مؤمنانو ته طعام و مړۍ ورکوئ. اکې اول ولیمه دی، کله مو واده کوو د واده کومه ولیمه دی دا مستحب دی، زیات ثواب شته دی. چې کومې ورځې ته خونې ته نوي نامې راولې هغې ورځې مؤمنانو ته طعام ورکه، مړۍ ورکه، ډېر بې انتها زیات ثواب دی. خو روایت کې او فقه کې یوه جمله شته دی چې تاسې ولیمه واده ورځې مړۍ غرباو ته ورکوئ، للفقراء، فقراو ته. داسې ټول دولتمند را جمع کړي وي، شهرت دپاره، عجب دپاره، دنیا تامې دپاره. که غرباو کې نشته دي بیا دا ریاکاري شوله. وی د ولیمې بارکه دغه فقه کې هشته او حدیث کې هشته چې اول ورځې مستحب دی، او که بیا د طول ورکو دریمې ورځې پورې، دریمې ورځې بیا سمعت دی، ریاکاري دی، شهرت دپاره د ورکه، هغه بیا ثواب نشته دی. ځکه کله انسان واده کوي دا زیات تاکید شوی چې پکار دی مؤمنانو ته مړۍ ورکړي. دویم شی چې زیات تاکید شوی دی که خونې کې بچی پیدا شو، اهل بیت عصمت و طهارت یهی چې پکار دی مؤمنانو ته مړۍ ورکړي. خصوصا و موریدې وي، عقیقه چې کیږي پکار دی مؤمنان را غونډ کړي، مؤمنانو ته مړۍ ورکړي. دې زیات تاکید شوی دی. دریم چې زیات تاکید شوی دی چې مؤمنانو ته مړۍ ورکوئ، هغه د حج، یو انسان زیارتو ته روان دی، حج ته روان دی، بیت الله ته، مؤمنانو ته پکار دی انسان مړۍ ورکړي. بل څه زیات تاکید شوی دی، زیات ثواب دی چې کله څوک نوی کور جوړ کړي، نوي خونه جوړه کړي، یی چې مؤمنانو ته اول هغه کور کې مړۍ ورکړو. دا زیات تاکید شوی دی. و روایاتو کې دا راغلي دي یقینا که دغو پرامینو باندې، دغو روایاتو باندې، دغو احادیثو باندې عمل وشي، نه دي کې بیا هیڅ قسم ته شک نشته دی چې هغه کور چې د اهل بیتو ذکر وکړي وشي، چې دغه ذکر نور دی، طعام غرباو ته مؤمنانو ته ورکړلی شي، هغه باندې اسلام تاکید کړی دی، دا نور علی نور دی. هغه کور باندې به یقینا بیا همیشه دپاره رحمتونه برکتونه وي. خصوصا روایت کې یوه جمله راغلې ده چې نویرو بیوتکم، تاسې خپلې خونې نوراني کوئ به اسم فاطمه الزهرا، د بیبي نامې سره، د بیبي ذکر ډېر وکړئ. کور کې بیبي نامې کېدوله جلکې باندې دوه ډېر زیات ثواب دی. کوم کور کې چې بیبي ذکر وشي هغه کور یې څه رحمتونه برکتونه بیا ډېر زیات ډک دی. ځکه د معصومیت څخه خپلو خونو ته تاسې غواړو څه نور ورکوئ، نورانیت نه ډک کوئ، نو بیا جناب زهرا سلام الله علیها ذکر وکړئ. دا بیبي د اسمت کبرا ملکه بیبي ده. دا بیبي حجت ده. ادم نه واخله تا الی یوم القیامه ای بیبي مثال ښځو کې نشته ده. سیدة نساء العالمین ده. دوی ښځې صرف معصومې وي. یوه بیبي مریم به سلام الله علیها د حضرت عیسی مور ده چې هغه د عصمت او د طهارت اعلان خدای قرآن کړی چې دا معصومه ده. یوه د حسنینو مور ده. خو بیبي چې کومه ده بیا د ټولو سیدة نساء العالمین د ټولو عالمینو ښځو سرداره ده. بیبي مریم خپلې زمانې ښځو سرداره وه. طهارت و عصمت اعلان خدای قرآن کې کړی دی. هر دوه بیبیانو یې کړی دی. خو دوره پاکه وه چې هغې زمانې کې داسې چوک نه و، بیبي مقابلې کې کوپوی نه و، همسر یې چوک نه و،
چې بیبي مریم سره واده شوی وي ځکه بیبي مریم واده نه وشو مثال یې نه و همکوپه اوسه څوک نه و برابر اوسه څوک نه و چونکې معصومه وه خو بیا حضرت عیسی علیه السلام بغیر د پلاره پیدا وشول څلورم اسمان کې زنده دی کله آخري مولا راشي بیا څلورم اسمان راکوزیږي امام صاحب بیعت کوي خو دویمه بیبي هغه د حسنینو مور دی څه پیغمبر ویلاست که چیرې علي نه وی ای بیبي بیا چا سره واده نه و شوی من آدمه الی یوم القیامه دا ډېره عجیبه جمله ده آدم نه واخله تا قیامت ویجې پورې بیبي مو مثال نشته دی دا د عصمت کبرا ملیکه دی ویلی بیبي یو المونځ یا قضا نشولو ښځو باندې خپله بیمارۍ رسي میاشتې کې المنځونه یې خرابېږي که نه خو بیبي یو المونځ قضا 5 اولاد پیدا شوه بیا بیبي المونځ قضا نشوه بیبي روژه مکمله ویل چې دا د عصمت کبرا چښتنه بیبي دی بتول دی بتول منه هغه بیمارۍ څه هغه ښځو باندې رسي هغه نه دا بیبي چی دی پاکه دی دا د عصمت و طهارت منبع دی دور عظمت نه ډاکه دی څه د 14 معصومو نور معصوم انبیاو صلب کې راغلو خو دغې بیبي نور خدای معصوم انبیاو صلب کې نه واچولو دوره معصوم نوری دی ډایرکټ معراج کې مصطفی ته عطا شول تاسې علما هم څه مڼه یې وخوړه مڼې کې بیبي نور و ډایرکټ معراج کې د پیغمبر صلب ته د بیبي نور منتقل شول د مولا امیر المؤمنین اول شیعه څوک دی د علی اول شیعه د حسنین مور جناب زهرا سلام الله علیها دی د علی اول شیعه څوک دی بیبي دی جناب زهرا دی سلام الله علیها اول ولایت نه دفاع چا وکړله بیبي وکړله څه کله سلیمان د بیبي کور ته راغلل هغه اوازونه هغه نرۍ لګولې چې علي راوځي بیعت وکړي بیبي دې حیثیت څه دروازې ته نه راغله چې شوهر بچو وکړي نه بیبي دې دپاره راغله چې د ولایت دفاع وکړي ځکه بیبي څه کله دنیا نه تلله علي ته یې وصیتونه کول اول وصیت یې ورته همدا وکړو چې یا ابوالحسن ما اول وصیت دا دی چې کومو خلکو یې تا ولایت نه انکار کړی دی هغه ما جنازې باندې حاضر نه کړي څوک منکر ولایت تا ولایت نه منکر شوي دي دا اول وصیت د بیبي دویم وصیت بیبي دا وکړو ورته کړی یا ابوالحسن ما شپې ټیم باندې دفن که ما جنازه شپې اوچاته که هغه بیبي څه هغه محافظ شریعت دی کسی فکر کې مستحب دی ثواب دی چې څوک مړ شي یې څه اعلان وشي څه خلک راجمع شي مؤمنانو جنازې کې شرکت وکړي مؤمنانو ته ثواب میلاو شي هغه مؤمن یا ډېر احترام سره تدفین وشي هغه بیبي څه هغه محافظ شریعت دی هغه علي ته یې څه اعلان ونه کړي ما جنازې باندې هغه خلک حاضر نه کړي چې کومو تاسو علي ظلم وکړو ما سره ظلم وکړو ای بیبي مظلومیت دی یا ابوالحسن بل وصیت مې دا دی چې ما ته غسل کفن په خپله راکړه یا علي بل وصیت مې دا دی چې یا ابوالحسن هرې جمعې شپې رڅه زهرا قبر باندې د قرآن تلاوت کوه دا سنت زهرا دی د بیبي سنت یا علي په ویر منه کې هرې جمعې شپې رڅه د قرآن تلاوت ما قبر نه کوه یا ابوالحسن بل وصیت مې دا دی چې ما قبر دنیا خلکو ته ونه ښیي ما قبر پټ که ای بیبي قبر باشه به هیچ چاته پته نشته دی اگر چې موږ تاسې مشرق دا خبره مشهوره دی چې سعودیه حکومت زر ختم شي بیبي قبر تعمیر بشي بیبي قبر پته چاته شته دی هیچ چاته نشته دی هیچ چاته نشته معصوم نه بغیر هیچ چاته جنت البقیه کې کم سے کم روایت و قبرونه مولو کندلی و چې ته دې لټوي هیڅ فاتح نشته دی ویلي چې بیبي وصیت کړی چې یا ابوالحسن ما قبر چاته ونه ښیي مګر دا چې آخر زمان کې چې کله ما المسی مهدي راشي دنیا خلکو ته یې زهرا قبر
بیبي قبر پاته چوته نشته یا ابوالحسن بل وصیت مې دا دی څه کله یې چو خور مړه شي وړونه یې بیا قبرستان ته ځي وړونه یې قبر ته کوزیږي قبر کې وړونه کېږي یا ابوالحسن اما ورور نشته ده یا ابوالحسن خپله لاړ شه د زهرا جنازه په خپله قبر کې کېدوه څه کله ای بیبي شهادت وشو مازدیګر ټیم اوس د بیبي شهادت شوی و بس څو جملې مصیب د بیبي آیم مازدیګر ټیم اوس د بیبي شهادت وشو مدینې خلک کله خبر شو ټولې مدینې خلک راووتل د علي د کور ګرو